أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. ملګرو په نننۍ ویډیو کې زه تاسو ته یو عمل ښایم، داسې عمل درته ښایم چې هغه کس چې د هغه زبان درازه وي، خوله ترې ډېره تیرې وي، زموږ پښتو کې ورته خلک وایي، او هغه شاعران چې مولیانو پسې بد رد وایي، ګډه وډه شاعري کوي، د هغوی د خولې بندولو دپاره دا آیاتونه درته ښیمه، د دې طریقه کار هم درته ښیمه. د 18مې سپارې په 8مه رکوع کې دا آیاتونه دي. ولولا اذ سمعتموه قلتم نه تر د حکیمه پورې. د بدکو او د بدذاته شاعر د وغیره د هغې د زبان د بندولو دپاره یې دا درې آیاته دي. د سپینو انګورو په اوبو اولولي، د سپینو انګورو په اوبو دې اولولي او لږ غوندې خواږه دې پکې واچوي او حلوا دې ترې جوړه کړي، په هر سړي دې وخوري. بیا یې دا آیاتونه، یعنی دا عمل چې وکړي، بیا یې دا آیاتونه په کچه شاتو په خاورین ټیکري ولیکي. په خاورین ټیکري یعنی خاورین ټیکره یې قلم په طور استعمال کړي او شات یې صحیح په طور سیاهي ودې لیکي او اوبو کې دې واچوي. نه، په کچه شاتو په خاورین ټیکري ولیکي، په خاورین ټیکري باندې به د پاسه ولیکي په شاتو باندې، او اوبو کې دې بیا واچوي، یعنی دغه ټیکره دې اوبو کې واچوي او په هغه بد زبانه سړي دې وڅکي. انشاءالله ژبه به یې چې د فضولګویۍ نه او غلطو خبرو نه دې نه بچ شي. او کوم شاعر چې خوله ډېره ګډه وډه خوځوي شاعرونو کې، نو دا د عمل د هغه سره وکړي، انشاءالله د هغه ژبه به ټیک شي. دا ویډیو ثواب په نیت شیر کړئ.